دا نه دی فیل کول پکار چې یاره مونږه کې انسانیت نشته دی هغې کې ته احساس کول پکار دی چې یس دے آر سپیشل دا سپیشل دی نو اله چې دی نو هغه خاجي فیسبوک تلاري هم چې دی هغه مونږ لایو یو دا ټایم نو تاسو راتلی شئ مونږ سره اوس کامنټس تلاري به پروګرام کې شاملېږئ اور جناب خپلې خپلې خبرې به را سره شریکوئ او څنګه چې ما ویلي فیسبوک تلاري به مونږ لایو راځو نو بیا به زه تاسو سره خپل زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه به زه تاسو سره شریکوم چې زما نننی ټاپک په څه هکله باندې دی نن سبا تاسو ګورئ د ټایم هغه شانتي قدر څوک نه کوي د ټایم چې دی هغه پروا نه کوي حالانکه ډېر زیات زموږ ځوان کولتا د ټایم قدر کول پکار دي ځکه چې همدا وخت موږ سره کدا موږ زده کړه کې تیر کو پس ښه کارونو کې تیر کو خپل ټایم چې دی هغه چې کوم موږ تاسیس د کول دي چې زموږ انټرست دی هغه له ټایم ورکو نو زما په خیال چې زموږ هغه روستو هغه وی کنه وی انسان جړه کوي د هغه جړه نه بیا ډیر زیات خده چې مطلب مونږه روستو د جړه نه خده چې انسان اول نه سوچو کې دی باره کې خاجي دلته کې تاسو کالز به هم خلما ټایم شوه دی 12:31 हुए चाहते हैं यानी कि 12 बजी दी او د نومبر 8 تاریخ تنن او چې کوم درجه حرارت روان دی هغه 22 سنټیګریډ روان دی صحیح شو نو تاسو هم راتلی شئ موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شئ اور اوس واس تاسو کالز هم شامل هم چې تاسو راشئ موږ سره پروګرام کې شامل شئ او ما سره په دې ټاپک باندې خبرې اترې وکړئ چې بلکې زه به تاسو نه دا پوښتنه کوم چې زیاتره مونږ خپل ټایم ضایع کوو د دې څه نقصانات کېدای شي صحیح شو د دې به تاسو ما سره خبرې اترې کوئ ځکه چې هغوی که نه وي منزلوں کو حاصل کرنے والے سویا نہیں کرتے یعنی کہ هغه مطلب په خوب باندې هم هغه خلک چې د خپل وخت نه ضایع کوي که تاسو خپل منزل ته رسیدل غواړئ تاسو ژوند کې څه ګولز یې ښودي دي هغه ګولز اچیو کول غواړئ نو بیا خپل وخت بالکل هم مه ضایع کوئ او زه به یم چې پروګرام کې شامل کما نننې خپل ړومبی کالر کال ड्रॉप شوی دی او आवाज़ ډېر زیات لاؤډ نو ته میرا دماغ جو ہے نا خیر څوک موږ سره شامل شوي دي پدې کې اوکې سلامونه دیجی الیاس احمد سلامونه کوي وعلیکم السلام ارشد د مونږ سره سلامونه کوي او وعلیکم السلام عبدالاحد دیجی مونږ سره دین علاوه نور سوکتی فرید خان سلامونه کوي سلام باجی وعلیکم السلام اور یو منکی هم راغلی دی او دین علاوه ارشد د مونږ سره وی مای فیوریټ ارجے تھینک یو سو مچ هلال خان دیجی مونږ سره وی سلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ټو یو سسٹر زکیہ خان how are you and how's your health بالکل ٹھیک ٹھاک یم فٹ یم تاسو دعاګانو سره ارشد وی چې نائس شو هلال وی چې how was your day میرا ڈے بہت اچھا جا رہا ہے شکر ہے اللہ کا محمد اویس خان هم وی چې تاسو څنګه سلامونه قبول کې او د سند خیر پورنه چې د ارشد مونږ ته میسج کړی دی هلال خان وی چې زکیہ خان برداشت ټاپک باندې خبرې وکړي نو هغه به هم موږ وخت سره چې د ډیسکس کوو د نه علاوه الیاس احمد د موږ سره د دیر تیمرګرې نه یم وی پروګرام ډیر زبردست تاسو ته سلام کوم او تاسو ټول ټیم ته سلامونه کوم وعلیکم السلام جی خوشاله اوسئ همیشه د پاره لیلا هم را رسیدلې د زموږ پروګرام ته او سلامونه کوي لیلا بونیری او دینا علاوه خاجي میسجز ډیر دي دا به ټول د پروګرام برخه جوړیږي او چې باجی څنګه پروګرام ډیر خاصه دی ماشاءالله لیلا بهار د بنیر نے میسج کړی دی او محمد عثمان دے سلامونه څنګه تاسو عبادت کرنے سے نیکی کے ساتھ اتنا سکون ملتا ہے کہ اس سے باہر آنے کا من ہی نہیں کرتا بالکل جناب یہ حقیقت بیان کی ہے الحمدللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں او لیلا وی چې ماشاءالله زما خوږې باجی د نظر مشي او ډیره مننه سپلنی را لګي کې صحیح شو او خاصی خبرې اترې خو به تاسو سره دغه شانته رواني وي زمونږه ځکه چې تاسو ور زما ملګرتیا څه ټایم پورې ده تر 2 بجو پورې د دې دوران کې به تاسو راځئ موږ سره پروګرام کې شرکت کوئ ګډون به کوئ موږ سره
और देने अलावा जनाब उस माहौली जब प्रोग्राम के शामिल हो तासु कॉल्स नो टेलीफोन तरफ तबा हम राजू जमगा नंबर तासु जान नोट के 09152541143 जमगा नंबर दे परिवानी बतासु राजे मुंगसर प्रोग्राम के शिरकत कवे शामिल हो प्रोग्राम के खबरडुम बने कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम زکیه خان ستړی مشه هر کله الحمدلله څنګه ډیره مننه ته څنګه تا طبیعت مزاج کړه بالکل ټیک ټاک پرفیکٹ یا واری مشه پروګرام بلګه واغه من او من پارټي ګاله شروع مو سره د کینن بیا چټی کړه هغه مشه وس بلګه لاغه مستابه دا چې نو لګه تا داول وینن سبا موږ دا کوم وخت ضایع کوو دا پرچی ضایع کوم دا چې ما ولګاو بیا په فیسبوک باندې لایو یې کنه اچھا اوکے نو بس بیا راغلی کنه الحمدلله ځان دې راو رسولو فورن بالکل نه کمین خو مې د درته وکړو چې کال کټ کوم بیا نور کمنټونه درته کوم نو تاسو ته ډیر خوند ورده سره ولې وای که په ژوندۍ کې کامیابېدل غواړو له وخت ور حالات سره به مقابله کوي کنه نو کوم اکثر چې نن سبا خبرو کوم چې نن سبا ټوټل د فزول ټیم په سوشل میډیا پر دغه باندې لګای ځکه کوي یا پر بل باندې اکی کوو د پلانې دی و زیادای په دغه باندې نن سبا زموږ ټوټل وخت ځای کیږي نو خدای ورکړه لکه دا وخت دا هر څه ډیر قیمتي ده د دې څخه موږ فائدہ واخلو ولې په پښتو کې متل ویل ورخه تیری وبو بیرته نه راځي کنه بالکل او وبو له لاس نه بیا بیرته نه موږ ته په کار ده موږ د اکثر موږ ځان کامیابه موږ دا کار نه کوو سبب یو وخت ډیر ده کنه دغه د موږ غاټه ناکامي ده صحیح کار موږ هر په وخت په مطابق او کثیر موږ د وخت قدر نه نکو سبا موږ لپاره ډیر غاټه پښتاوه جوړیږي کنه بالکل بالکل لکه ته ماشاءالله ګورار شي مینه کوي خپل کور ته تیمور کې بیا دلته تیم تر راځي بیا نور دا ټول وخت سره مقابله کوي کنه او دم کامیابی یس اسنه اوس خلک وای چې یار دا الحمدلله چې داسې تعریفونه کوي زکیه والا سره رشوت ورکړی دی که څنګه چل دی یا خو ما ته معلومیږي چې سره هغه سوشل میډیا نو ما سوشل معلومیږي په یوټیوب باندې باندې ورکوي اوکې یعنی تاسو ما هر چرته فالو کوئ ها بالکل تو په یوټیوب کې په انستګرام کې په فیسبوک کې کې اوکے تھینک یو سو مچ الحمدلله موږ په کارم دا موږ له وخت سره مقابله او کوشش موږ ته دا کار ده موږ سار وخت را پاسي ګور کار بیا موږ له سره پر سم بیا کول او کچیر موږ لیټ را پاسي بیا موږ وخت کې بیا موږ کامیابېدل نه شو سره بالکل صحیح خبره ده وخت چې دی هغه همیشه په ټایم باندې کول پکار دي تھینک یو سو مچ الحمدلله سبا هم راځه سم ده بس صحیح ده او کو چټي مې وکړه نو بیا نو بیا خو بیا کېږي کنه بیا موږ خپکیږو کنه اوکے زه خوشاله اوسه الحمدلله نه بکوم چټي صحیح شو ډیره مننه تھینکس فار کالینګ داو جی موږ سره الحمدلله د لاهور نه او وی چې سحر وختي پاسېدل پکار دی خپل وخت ضایع کول نه دی پکار اگر आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है मंजिल मकसूद तक पहुंचना है आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस पर काम करें आप उसको तवज्जो दें आप उसको टाइम दें तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं खाजी मैसेजेस बहुम वर्सरा गुरु चिमुंगसरा सोक शामिलीगी और खाजी ओके यो बल कॉलर दे मुंगसरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सोक ती मुंगसरा अब्दुल्लाहद खबरकुम लंडी सारा जी अब्दुल्लाहद څنګه یې تاسو الحمدلله گزاره کو تاسو خیر بالکل ټیک ټاک سبا وایي والله ماشاءالله پروګرام ډیر زبردست روان کړی دی فیسبوک لایو دی ماشاءالله خسته روان کړی دی ډیره مننه زبدا یو خبرو کوم تاسو کوم ډیر خسته راوړی دی اصل کې د وخت قدر کول پکار دی کنه جی ژوند کې د دوه شیانو خیال ساتل پکار دی یو د وخت یو د ځوانۍ چې وخت د څه شی چې مطلب یو د وخت قدر ونه کنه کم کار ګرځا ونه او وخت درنه تیر شو او وخت به لاړې اغستان او د شانس مقابله ختمه کوله دین وخت واپس به نه راتلی صحیح او ځواني د څه شی زبردست دی د ځواني خبره مې اډ کما جی چې ځواني قدر هم چاونه کنه نو ځواني به واپس انسان باندې نشي راتلی ځواني په ژوند کې یو تر راځي وخت دې وخت هم قیمتي دی چې قدر وکړو
هغه کامیاب دی، که چا قدر ونه کو بس هغه ناکام دی. بالکل. نو د خپل وخت چې دی هغه قدر کول پکار دي. قدر عزت ډېر زیات کول پکار دي، ځکه چې باید د سکند نه باید موږ ګټه واخلو، عزت یې واخلو. صحیح. ډېره مننه عبدالاحد. عزتمند شي. اوکې جی، الله پامان. دا موږ سره عبدالاحد وایي چې خپل وخت نه دی ضایع کول پکار. میسیجز به هم ورسره ستاسو شاملو. ما دا څوک دی موږ سره فرید خان دی موږ سره وایي زه د بنو ګلنا سانګ دل پاکستان خاجي دی فرمایش کړی دی. لیلا وایي چې زما خوږې باجی پروگرام سم کوکو دے لکه زما پشان واوا. اور دین علاوہ جناب دا سوکتی وہی لوگ اتنے سادہ ہیں کہ سمجھتے ہیں خدا شکر میں چھپی شکایت نہیں سمجھتا. اوکے، بہت ہی ڈیپ میسج ہے. اور دین علاوہ ہلال خان دے منگسر وہی امیزنگ زکیہ خان. اور الحمدللہ وہی چھ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے. اور واقعی دا صحیح خبر دا. اور پدی باندې هم خبره طریقو خوځو موږ سره یو بل کالر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک دی موږ سره؟ ابي لیلا بهار خبرې کوم د بنیاد نه. څنګه لیلا؟ بالکل فانتاستیک. بالکل ټیک ټاک. دا راته وایه لیلا څه دې وکړل سهار نه؟ اپی ما خو شکر الحمدلله ټول کارونه ختم کړل. اوس مې روټۍ خوړم چې اپی ته کال کوم. کم کارونه دې وکړل؟ سهار مې صفایو کې وکړو. او ټولو کې زیات کار دې کم یو بدی شي؟ ام کورنو او لوګي چې بابي وینګر. اوکې، کم یو کار دې بدی شي؟ اپی لوګي وینګر مې ډېر زیات بدی شي. او په یخنۍ کې چې بیا لوښي وینځې خلکو لاسونه دومره خرابې کې بیا که نه؟ او که نه نو دې دپاره څه ټپ یوز کوئ لیلا بهر؟ ګلیسرین یوز کوم. اوکې، صحیح. ما چې کوم ټپ ښودلی وغه نه یوز کوئ؟ ولې نه، زه ټول داسې کوم لکه تاسو وښایئ که نه، زه خپل بابي ته هم ښیم او په خپل خو لکه هغه طریقه یوز کوم. اوکې. ښه لیلا بهر څه به وایي ټولو خویندو ته؟ نو تاسو خو د وخت باره کې خبرې کولې. جی، زه خو دا خبره کوم چې دا وخت دا ژوند چې دی که نه دا ډېر زیات لنډ دی. دا وخت زموږ هسې تېرېږي، خو موږ ته پکار چې دا هسې موږ دا ټیم نه ضایع کوو. بالکل خپل وخت نه دی ضایع کول پکار. وروسته دا دی چې انسان ورپسې خفه وي که نه؟ د دې نه دا اخیستل پکار دی. موږ له پکار دی چې موږ کوم یو کار کوو که نه، د سهار وختي راپاڅو موږ باندې لږ کم کار دی چې موږ هغه په خپل وخت سره وکړو. صحیح. اوس لکه موږ ته پته چې دا کار به کول غواړي، دا موږ باندې فرض دی. مثال کې نو موږ لکه د وخت نه پیدا اخیستل پکار دی چې هغه کار زر ختمول پکار دی. صحیح. مطلب زړه ورته تنګول نه دی پکار، سستی نه ده کول پکار. اوکې، صحیح. ډېره مننه لیلا، خوشحاله اوسئ. او اپی نن خو راته خامخا کوم پلی کړه. کوم یو سانګ؟ محبت یوه لمبه ده په هر چا راځي، نه یوازې د مدینه او پر لیلا راځي. محبت یوه لمبه ده په هر چا راځي. په هر چا راځي. دا چا ویلې ده؟ مدینه او پر لیلا راځي. دا سندره چا ویلې ده؟ بس زه بیا راته د شان خان اواز پلی کړه، میرې لیلا. صحیح ده. تھینک یو سو مچ لیلا. زه په تمه یم اپی او ستا پروګرام ته انشاءالله سبا له هم انتظار کوم. پرون زما کال میلاو نه شو، بله ورځ. ښه، زه نن خو میلاو شو که نه؟ اوکې، وعلیکم السلام اینڈ اللہ پامان. دا منگا سرا لیلا بہار اور کلی شاندی نامہ دا. مطلب لیلا جہاں بھی جاتی ہوگی وہاں پر بہار آتا ہوگا. خاجی منگ سرا نوٹ سوک دی. عارف یوسف زی منگ سلامونا کئی. او سہیل خان دے منگ سرا وی گلاب زکیہ خان وایا کنا. زوہ جی خپل نیکسٹ کالر تا. السلام علیکم. کال ډراپ شوی دی. زما مرۍ ډېره زیاته هغه خرابېدو طرف ته روانه ده. زه به اوبه هم څکم، تاسو سره به خبرې اترې هم کوم. زه به جي نیکسټ کالر طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک دی موږ سره؟ بنات کاکا د سړی د ګړنګي نه. جی بنات کاکا، څنګه یې تاسو؟ تاسو صحت خره برابر؟ بالکل ټیک ټاک. ستاسو آواز ولې داسې گونج کېږي؟ تاسو ریډیو تیز لګولی دی؟ نه، ریډیو خو مې ځان سره جوړ کړی دی، خو اواز مې بالکل بند کړی دی. ښه جي، اوس صحیح شو. ښه بنات صاحب وایې تاسو به څه ویل غواړئ؟ بس لاول خو تاسو ته په خپل پروګرام کې ستړي مشو په خیر علي وایم. ډېره مننه. او الله دې له ډېر ژوند درکړي، ډېر ښکلي پروګرامونه راوړي که نه. امین. او هر خواته نظر او فکر وي، لکه یو دغه دی که نه چې وي سانس ہے تو چانس ہے.
چانس ختم چانس ختم کنه جی چې څوک د وخت قدر وکړي کنه هغه چا چې د وخت قدر کوي هغه خلک ډیر مخکې تللی دي جی او لکه د دې وخت دومره قدر پکار دی کنه چې دا وخت زی راځي نه ځکه چې لکه یو سړی وي الکی کنه چې وخت تیریږي بوډا شي د بوډا نه چې دی بس وخت ختم شي کنه جی نو پکار ده چې یو سړی هر څه استعمال کی او د داسې قدر وکړي چې راتلونکي مستقبل توخي چیرې د وخت قدر داسې کول پکار دي بالکل او الله دې راته ژوندی لره خو دا ولې نن بې سوری که څه وجه ده پرون پرنګ پروګرام نن نه کوې دا ولې نه بنات صاحب ما سټارټ ښه واغېستو خو زما مری لږه خرابه ده که نه نو زه اوبه څښل غواړم او دلته چې زه خبرې بندوم نو اخوا بیا تاسو ته پته ده چې لایف خو خبرې نشي بندولی مسلسل ته به خبرې کوې خالي نشي تللی نو اوبه هم نشم څښلی ځکه زه الله یې صحت درکړي عارف خان ته سلام کوم سات کاکا دی سالار امیر صاحب پروګرام اوري او سلامونه کوي او ټول مرګرو ته سلامونه کوم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام جی خوشاله اوسېږه دا موږ سره بنات کاکا د ګړنګي کلینا او وایي چې ولې پرون په شان دي پروګرام نه کوي نو پرون په شان دي پروګرام کومه خو مری مې نن ډېره زیاته خرابه ده او داسې کالر دې څوک راشي چې مسلسل هغه خبرې وکړي نو زه به اوبه وڅښم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی موږ سره ایمن خبرې کوم د ورسک روډ نه ایمن څنګه یې خیم باجی تاسو څنګه یې بالکل ټیک ټاک پړومبي ځل راغلی او جی ښه څنګه زموږ پروګرام فرست ټایم اوري نه پروګرام اورم کار په پیل ځای کو اوکې بیا خو درون هر کله کوو ایمن ته مهرباني ښه ایمن دا راته ووایه څه کوي کور کې پاتې کېږي تعلیم کوي څه جاب کوي څه کوي نه مدرسه وایم مدرسه وایي او جی ماله دعا کوي او څه دعا راته کوي شاو نن ولې پته وچلی ایمن چې الله هم کامیاب کړه امین او دا راته ووایه مخکې ژوند دپاره دې څه سوچ کړی څه فیوچر پلانینګ دې شته دی اوس ګورو به بس وی واده به وکړم او بس کور کارونه به کوم نه واده نه کوم بچي به ساتم ښه ایمن څه به وایې ټولو خویندو ته بس نه ویل ها بس ټولو ته سلام وعلیکم السلام بیا به هم راځي ټیک شو ایمن اوکې الله په امان فرست ټایم چې څوک راشي داسې لایف کال باندې او هغه خبرې اترې ظاهره ده انسان ډېر زیات کنفیوز کېږي نروس کېږي نو هغه نه خبرې نه کېږي د ایمن هم دغه شانتې سچویشن و بهرحال زه به خپل نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یہ ساتھ کاکا په صدارت کې ګلدستې ګروپ په محبت کې استقبال پکې کوم څنګه چلې بچې خای بالکل ټیک ټاک سات کاکا تاسو څنګه یې شکر الحمدلله او چې څنګه دې مړی خراب ده داسې هم تام خاجي اصل کې موسم چې بدلیږي نو بیا دا فلو نزله زکام اٹیک کوي کنه دا ځای کې دغه کې دنانو یو پټه کمال کوي لکه دی ورو سوډوي یو ذره ذره ډډه کوي یو پټه غړغړه پیو کنه بس ټیک ټاک پیسې پاده خاجي ښا بس ما سحروم چې دی هغه یشدلی انډه او خوړلې مای چې لګه خشم ورسره ما ته خپل مری ښه ساتل دي ځکه چې بیا به پروګرام نه چوټیانی کوم بالکل بلا مینوال به پتمای خاجي سبا وای سات کاکا تاسو او یا ما چې اول خو به ته دغه تراشه ما چې دا غیر مذهبي دي جی د دې تناور چې کوم خیال ساتي موږ د انسان نه ساتي دغه خبره ده زه خپل د الافغاني خبره ته کوم چې په خوا دا نیرونه دا دغه مغدا به ټول په خرو کېدو نو چې کوم خر به زخمی وای به ولیدو نو هغه به پټیک دغه کولو ورته جی چې دا ناور ویلې دا چې زخمی دي تی ویلې دي تاسو نه کوي او موږ څه کوو موږ چې انسان وینو چې را دا بابا په روډ نشي پورې کېدی نو ویډار دی نو موږ ور پورې خاندو چې ورته دې څه کوي بالکل نو موږ د خدای په انساني همدردۍ باندې پوي کې چې کله خدای په انساني همدردۍ پوي کو کنه جی
نو بیا به هر څه سمه کوي، بیا به خور هم پېژندی شي، ترور به هم پېژندی شي، ګاونډی به هم پېژندی شي، ورور به هم پېژندی شي، بل حق به وپېژندی شي. بالکل صحیح خبره ده چې موږ دغې حد ته ونه پېژندو نو موږ به بیا د نور نه به نور څه ګوره دنګ دا کرونا ده، ګلی بارانونه دي، زلزلې دي، سیلابونه دي، دا صرف په دې مسلمان راضي پاتې شي. یو کس و هغه وویل یاره تبلیغ ډېر شو، الله دې خیر کړي، اوس په عذابونه ډېر شي. نو ورته وایي چې هلکه چې تبلیغ ډېر شو نو عذابونه به څنګه وي؟ خدای بنده چې نه پوه نو نه ګرم، چې پوه شي نو بیا به د الله باندې عذابونه راولي. نو موږ ټول شکر ته ښه پوه صحیح ډېر ول بیمار خدای وکړه، خو بیمار نه چې تپوس وکړو نو ټول به رانه خفه وي غول ګورو. الله مو دې پوه کړي. بس اصل کې خبره دا ده سات کاکا نن سبا چاته صفا خبره نشي کولی که نه، صفا خبره دې چاته وکړه نو هماغه خبره د وی ځان له دې کار وکړو. خو یو خبره ته بچی کومه جی چې هر خبره کې که نه ټیک شوه یو کس دوه درې به تا نه ځان خفه کړي جی وروستو به هغه خوشحالي و باقي د تا الله مل دی نو په هر ځای کې به لکه سپوږمۍ روان صحیح ښځه ده او که سړی دی دا یو دی ما یاد وساته ما باندې خپله تیرې زه خپله کوم که نه په دې جرګو فیصلو میصلو کې نو ما پسې د کابل نه راځي ښه جي یاره زموږ د فیصله ته راشه نو زه خو اوس لږ کمزوری شم ډېر ځان تر بچ کوم را بچ کوم خو چې مجبوره شم نو بیا ځم نو دا پیان چې حق یې آیا که نه چې تا الله مل دی خو تا ته به الله عزت درکوي خو چې حق نه یې چې یاره مړه دا سړی به خفه شي نو الله دې نه ناراضه شي باقي ډېر ټایم به دې نه اخلم د ټایم دې راکېدو ډېره مهرباني خوارب دی بنات دی سردار امیر صاحب دی هلکه دغه بنات تاسو جوړلا نه رئ زه خو خپله سم نو ما روټۍ ته جوړو نه رسېږئ او که نه موږ په بل یو ټېشن باندې الکشن ګټلی نو موږ یو ورېري الکشن ګټلی او 40-50 کسو ته امبار هوټل کې امیر هوټل کې روټۍ کړې ده ها جی ها I think دا سات کاکا maybe چې بل چا سره په کال باندې لګیا او زه پوهه نه شوم بهرحال خو ډېرې زیاتې ښکلې د پوهې خبرې را سره شریکې کړې اصل کې نن سبا وخت داسې دی څنګه چې ما وویلې زه اوس راتلم او په روډ باندې هغه کس چې دی نو هغه ناستو او هغه کافي ټایم چې دی هغه انتظار وکړو هغه سره ایته څه وایي بیساکي هغه ورسره وه او هغه روډ د پاسه چې دی هغه ناستو او هغه روډ کراس کولو دپاره انتهایی ډیر زیات انتظار کلو کله یو ګاډي ته لاس نیسي کله بل ګاډي ته لاس نیسي چې مطلب ودرېږه چې هغه روډ کراس کی خو انسانیت نوم چې دی هغه چا کې لږ شاندې هم سیز نشته دی نن سبا ډېر بخښنې سره تاسو ټول سره دا خبره کومه چې زما په خپله زړه زه چې دا څوک وګورم زما زړه انتهایی زیات درد کوي مطلب یو ځناور هم چې دی هغه دغه مستحق دی د خیال کولو مستحق دی هغه په موږ باندې حقوق دي او یو انسان چې مطلب په روډ باندې په دومره خراب حالت کې دی زه کافي ټایم ما لرې نه ولاړو ما هغه ته کتل ما نوٹ کولو ما چې څوک راځي د دوست هیلپ کوي څوک به نه کوي څوک هم را نقلو خو د افسوس مقام دی څوک هم چې دا ټایم ډرایو کوي لګیا دي چېرته ځي لګیا دي نو لږ شاندې سوچ دا ذهن کې ساتئ چې ستاسو باندې هم داسې قسمه حالات راتلی شي د انسان وایي که نه د ژوند هیڅ ګارنټي نشته دی نو مونږ نن سبا ګورې هر یو انسان چې دی هغه مټیریلیسټک دی هر یو انسان صرف په دې چکر کې دی یار ما دومره وګټلی او ما دومره وګټلی او ما ته مخکې دا ګټل دي او ما ته دومره پیسه پکار ده زما فلاني ملګري سره وګوره دا اپډیټډ ګاډي دی ما سره هم دا پکار دی هغه سره اپډیټډ موبایل دی ما ته هم دا پکار دی مونږ صرف دې سیزونو کې خپل وخت چې دی هغه ضایع کولی یو باقي هغه وایي که نه وایي انسان هغه ضمیر چې مړ شي نو هغه کې بیا احساس ختم شي نو نن سبا احساس را ژوندی کولو بیدار کولو انتهایی زیات ضرورت دی کوشش دا کوئ چې څنګه سوچ تاسو ځان دپاره ساتئ څنګه سوچ تاسو ځان دپاره لرئ هماغه شانتې سوچ د بل انسان دپاره هم ساتئ او څنګه چې ما پهله هم تاسو سره دا خبره شریکه کړه بهر ملکونو کې که تاسو وګورئ سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې داسې ویډیوز پرتې دي چې په هغې کې د ځناورو څومره خیال ساتلی کېږي او زمونږ د خلکو که بعضې خبرې داسې زه دا نه وایم چې ټولو کې انسانیت ختم شوی دی
خو بعضې ځایونو کې تاسو ته داسې څیزونه په نظر باندې راشي چې انسان هغه زړه ورسره ودردېږي. نو بهر ملکونو کې د ځناورو هم ډېر زیات خیال ساتل کېږي او که موږ خپله خبرو کوو مطلب دلته کې ډېر زیات نن سبا تاسو ګورئ د سوشل میډیا دور دی صرف د انسان په مایند کې دا دی یار مجھے کچھ لائکس مل جائیں یاره ماته دا لائکس پکار دي ماته فالوورز پکار دي. د دې لائکس اور فالوورز په چکر کې نن سبا څه نه کېږي لګیا دي. لایک کم انسان ډوبېږي لګیا دی بجای د دې چې هغه مدد وکړی شي موږ هغه په سوشل میډیا باندې ورکو چې وګوره دا فلاني کس ډوبېدو څه دپاره صرف لایکس دپاره زموږ په ذهن کې دی چې ما ته په دې باندې لایکس میلاویږي بجای د دې چې موږ هغه ټایم څه امدادي کاروایانې شروع کړو موږ څه چې دی هغه امداد کولو د هغه کوشش وکړو موږ هغه سره مدد کولو کوشش وکړو. نه دغه شانتي ډیر زیات په روډ باندې حادثات هم مخې ته راځي. حادثات چې وشي نو تاسو ګورئ مطلب ډیر زیات زما په خپله زما مخې نه داسې ویډیوز تیر شوي دي چې په هغه ویډیوز کې هغه انسان د درد نه به چغې وهي لګیا به خو دومره چا کې انسانیت نشته چې یاره امبولانس ته کال وکړه یا په خپل ګاډي کې هغه هاسپټل ته ورسوه. نه اول به د هغې ویډیو جوړیږي هغه ویډیو به په سوشل میډیا باندې ورکلی کېږي اینه پس چې دی د هغه مدد به کېږي. دا خبرې لږ ذهن کې ساتئ لږ خپل ضمیر چې دی هغه را ژوندی کې انسانیت چې دی هغه په کار راځي. انسانیت وایي که نه وایي ته چا سره مدد وکړه ته چا سره امداد وکړه وایي که نه وایي بعض انسانان داسې دي نن سبا بلکې هر دویم کس تاسو وګورئ هغه داسې دی چې هغه به ځي هغه به د خوب ګولی اخلي هغه به چې دی وایي چې همدغه خبره به کوي ماله خوب نه راځي زما زړه ته سکون نشته ما ته چې دی مطمئن نه وي هغه د دننه نه مطلب ما تاسو ته مخکې ویلي چې 3 قسمه بیماری دی جسمانی بیماری روحاني بیماری او ذهنی بیماری. نو خپل روحاني بیماریانو چې دی هغه ختمېدو کوشش دا کوي چې تاسو نورو سره مدد کول شروع کې غلط کارونه پرېږدئ خپل وخت چې دی هغه مه ضایع کوئ هغه وایي که نه وایي انسان ته د مخکې دپاره هم سوچ کول پکار دي. نو میسیجز هم ډېر زیات را روان دي په کې الیاس خان د موږ سره سلامونه کوي یار محمد د موږ سره سلامونه کوي حمدالله سلامونه کوي حمدالله موږ سره ډېر زیات ښکلي میسیجز شریکوي حضرت ولی د موږ سره او زکیه طبیعت دې ټیک نه ښکاري یخني شروع شوې ده خاجي سلیمانی چای ویسکا او یشیدل یلوګانو خو دې سره بستاسو طبیعت ټیک شي صحیح شو ډیره مننه. او سهیل د موږ سره او ځکه سسټر ماته سانګ پلی کا خاجي اوس به تاسو اوس به موږ زولک ټایم کې د خپل نیوز بریک اذان بریک طرف څخه زموږ د فیسبوک د لایو سیشن چې دی هغه به موږ دغلته کې ختمو خو کوشش دا کوي دا کمې خبرې چې وشوي په دې باندې عمل کولو هم ضرورت دی په دې باندې سوچ وکړئ په دې باندې عمل وکړئ چې ستاسو ژوند ښکلی شي ورسره نورو ته هم څه فایده ورسیږي. نو باقي زموږ لایو سیشن به تر 2 بجو پورې رواني.